السلام علیکم. مونږ چې د یوټیوب باندې تش سکرولینګ کوو، ښکته ځو، یوه ویډیو ګورو، بیا بله ګورو، بیا بله ګورو، بیا بله ګورو، ښه نه ستړي کېږو نه. او خلکو چې دی ماشاءالله د یوټیوب نه چې دی هغه څه وکړه، کورونه یې ځان جوړ کړه، په یوټیوب باندې ځان له ګاډي واخیسته. دا تاسو لیدلی شئ ویلیج فوډ سیکرټس، دا یو پاکستانی کس دی او دا څه کوي، تش پخلی کوي. پخلی یو څیز پخوي، بل څیز پخوي، یو څیز ګوره، کله یو ځای له ځي، کله بل ځای له ځي او دا ځان له ویډیوګانې کوي او تاسو دا پیژنئ، ډېر خلک یې پیژني. او دې ماشاءالله په دې یوټیوب په دې روپو باندې ځان له ګاډي واخیسته، کورونه یې پرې جوړ کړه. بل کشری وروره دی زین العابدین، هغې ماشاءالله ځان له پکې غټ غټ ګاډي واخیسته، کورونه یې جوړ کړه. ښار کې اوس ځان له ځمکې واخیستې، کورونه یې جوړ کړه. بل دی مدثر، درې وروڼه دي ماشاءالله، درې وروڼه چې دی په یوټیوب باندې ویډیوګانې جوړوي او خپل چې کومه ډیلي لایف دی هغه پکې شو کوي او ځان له څه کوي، خرڅې پکې ځان له وکړه. نو مونږ تش چې دی ویډیو ګورو او داسې نه کوو یاره چې مونږ څه کار کوو، کوم څیز کې مونږ لګیا یو، نو پکار ده د هغې نه مونږ ویډیوګانې وخېژو، هغې باندې خلک پوهېږو، خلکو ته یې ور وښایو. یا چېرته جاب کوې نو د هغې خلکو ته طریقې مرقې ور وښیې. نو چې څه څیز ته کوې نو پکار دي ته د هغې سره سره هغه خلکو ته یوټیوب باندې ویډیوګانې وکړې، خلکو ته هغه څیز وښیې، هغې رهنمایي وکړې. داسې ډېر خلک موجود دي چې هغه ګرځي، هغه څیز ګوري چې یاره دې څیز باره کې ماته معلومات راشي. تاسو هم پکار دي یاره چې څه وکړئ، د یوټیوب ویډیو د نن نه سټارټ کړئ. دومره ګران څیز نه دی، یوټیوب چینل جوړ کړئ، ایمیل جوړ کړئ، بیا چینل جوړ کړئ، په یو ټک باندې جوړېږي. سیټینګ یې دومره ګران نه دی، هسې اسان څیز دی. یو ویډیو وګوره یاره او بس په هغې باندې چې څه کوې هغه شان یې وکړه، سیټینګ به دې وشي. او بس نن یوټیوب سټارټ کړه، روزانه یو ویډیو چې دی هغه اپلوډ کوه او په یو کټګوري کار کوه، مکس څیز مه جوړوئ. چې کوم څیز چې دی په یو کوم څیز ته پوهېږې په هغې باندې ویډیوګانې جوړوه، هغه اپلوډ کوه. انشاءالله یوه نیمه یوه ورځ به ستا ویډیو وایرل شي، د هغې سره به هغه نور باندې هم ویو سټارټ شي. نو یوټیوب ستا ریګولریټي ته ګوري، چې ته ریګولر یې روزانه ویډیو خېژې نو خامخا به یوټیوب ته مخکې بوځي، ستا ویډیوز به وایرل کړي. انشاءالله کوشش وکړئ چې نن نه سټارټ والئ، نو ډېره فایده به درکړي او بیا به ستاسو چینل چې دی هغه څه شي، مونیټایز شي او ستاسو ارنینګ به سټارټ شي.